نن به خبره کوو د ای سی سی کارډ هولډرز او د پی او آر کارډ هولډرز باره کې. تپوس مانه دا کیږي چې آیا دوی ته ایکسټنشن ملو شوی دی او که نه. ایکسټنشن چې دی نو هغه پی او آر کارډ هولډرز ته ملو شوی دی او 30 جون پورې چې دی نو هغې ټایم دی. زمونږه چې کوم ګورنمنټ دی، حکومت دی، هغوی صرف او صرف پی او آر کارډز ته ایکسټنشن ورکړی دی او په دې باندې ما ډیره ډیټیل کې یو ویډیو ورکړی ده چې کوم فیزز را روان دي. پهلنی فیز چې کوم زمونږه ګورنمنټ شروع کو هغه د غیر چې کوم قانوني مقیمو دلته افغانستان والا یا چې نو د نور ملکونو والا کو د چا سره دستاویزات نو، د چا سره پاسپورټ او ویزه نه وه، چا چې نو ویزې باندې اورسټې کړې ده، چا سره چې نو پی او آر کارډ نو یا چې نو ای سی سی کارډ نو، هغه کسان چې نو ډیپورټ شو یا چې نو خپل مرزي سره واپس لاړل. اوس زمونږ ګورنمنټ مخکې څه سوچ کې لګیا دي او څه اراده لري. هغه اراده دا ده چې کله دا یو فیز د چې کوم د غیر قانوني چې کوم دلته پاتې کیږي دې سره سره به مخکې سیکنډ فیز شروع کیږي، هغې ته فیز 2 وایي او فیز 2 کې افغان سټیزن کارډ چې چا سره هم دی هغه کسان به چې نو وباسلی کیږي او په دریم فیز کې چې نو هغه به د پی او آر والو وباسي، ځکه د ای سی سی کارډ هولډرز ته ایکسټنشن نه دی ملو شوی. ډیر ویډیوز داسې راځي او ما وکتلې، ما ته خلک راولیږي چې دا ویل کېږي چې پی او آر او ای سی سی کارډ یو شیز دی. بالکل یو شیز دی، دواړه مهاجر کارډ دي. افغان سټیزن چې هغوی ته ایشو شوي دي چې کوم دلته راغلي دي، خو دواړو کې فرق هم شته. هغې فرق ته به زه نه ځم چې څه فرق دی او صرف دومره دا تاسو خپل کارډ را واخلئ، خپل کارډ وګورئ. خپل کارډ کې چې نو تاسو چې کله روباسئ نو هغې د پاسه به لیکلی شوي افغان سټیزن کارډ یا به لیکلی شوي افغان سټیزن او لاندې به لیکلی شوي وي پروف آف رجسټریشن. نو دا پروف آف رجسټریشن والا چې کوم دی دوی ته 30 جون پورې ټایم ملو شوی دی او زمونږ حکومت دا اراده لري چې غیر قانوني چې کوم مقیم افغانستان والا دلته پاتې کیږي هغوی سره سره به مونږ افغان سټیزن کارډ والا هم چې نو وباسو او دا فیز چې نو شروع کېدو والا هم دی. تاسو خو د افغان مهاجر کارډ والا یادوئ، دی کې چې نو پاکستان کې چې کوم کسان دلته جعلي کارډونه استعمال کړي دي، جعلي کارډونه شروع کړي دي او یا پې ځمکې اغشتې دي، ګاډي پې اغشتې دي او ډېر غټ غټ کاروبارونه پې شروع کړي دي، د هغې هم تصدیق شوی دی او هغوی خلاف هم چې نو کاروایي شروع کېږي لګیا ده. داسې ډېر داسې کسان دي چې پاکستانیان دي خو هغوی سره ثبوت نو، هغوی کارډونه بلاک شو او لاړل ورپسې لا انفورسمنټ ایجنسیز ادارې ورپسې ورغلې او هغوی یې چې د خپل کورونو نه وباسل او ورته ویل چې تاسو ځئ خپل ملک ته. او چونکې هغوی سره ثبوت نو هغوی هم مجبور وو او هغوی چې نو افغانستان ته لاړل. نو د دې ویډیو زما مطلب دا دی چې زمونږه پښتانه، زمونږه چې کوم افغانستان والا دي، زمونږه چې کوم هزاره خلک دي د افغانستان، هغوی چې دلته کاروبارونه شروع کړي، دلته چې نو اوسیږي، چې کله ایکسټنشن ملو شي نو هغوی په آرام کینی په کورونو کې یا خپل کاروبار شروع کړي او خپل چې کوم لارې چارې دي هغه نه استعمالوي او چې کله پې سخته راشي د هغې نه پس چې نو بیا څنګه چې خلک بیمار شي نو ډاکټر له ځي او خپل علاج د پیله نه کوي، خپل چې نو علاج کنټینیو نه ساتي، نو هغه شانته دوی هم چې نو خپل کار پرېږدي او خپل چې نو قانوني چې کومه لاره ده هغه نه اختیاروي او د هغې نه پس چې نو بیا چې کله پې سخته راشي نو بیا وکیل هم منډه وهي، بیا عدالت ته هم منډه وهي او بیا چې نو ادارو ته هم منډه وهي چې موږ له شهریت راکړي یا زمونږ چې نو دا چې څنګه ما چې کوم کیسز وکړل د واده په بنیاد باندې، بزوړ ریکارډ په بنیاد باندې، پیدایش په بنیاد باندې، داسې چې نو چا سره د 80 نه پس چې کوم ریکارډ دی یا 90 والا ریکارډ دی هغې کې هم چې نو لاره ووتلې نو هغې پسې بیا منډې شروع کړي نو عدالتونو باندې هم بوج شي او عدالتونه بیا چې په دومره په یو ځای باندې
دا ډیر کیسونه په یو ځای باندې نشي ډیل کولی او ځکه تاریخونه بیا اوږده میلاویږي. نو بهتره دا ده چې خپل مسلې چې دي نو هغه د اوس نه حل کې، خپل سټیټس هغه ټیک کې او دلته اوسېږي، دلته خپل کاروبار کوئ، دلته خپل ژوند کوئ، نو ځان لیګلایز کولو طرف ته بوځئ او ځان چې یو الیګل طریقې سره دلته مه پاتې کوئ. ډېره مهرباني.